حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د رمضان مبارک اول عشره چې د اول لس ورځې دا رحمت ته، منځنۍ لس ورځې چې دا مغفرت ته، او اخري لس ورځې چې دا د اور د جهنم نه د خلاصي ذریعہ ده. علماء لیکلي وي خلک هم په درې قسمه دي. ځکه یو قسم خلک هغه چې هغې خو د سره د اول نه ګناه نشته دی، نیکان خلک دی، الله ته نږدې خلک دی، په هغې باندې خو چې رمضان مبارک څنګه شروع شو نو د اول نه د هغه دپاره رحمتونه شروع شو، اول نه د هغه دپاره رحمتونه شروع شو. دویم قسم هغه خلک دی چې د هغې څه ناڅه ګناه شته دی، څه ناڅه ګناه شته دی، نو چې کله لس روجې هغه ونیوي که نه، ته د لسو روجو په برکت سره الله تبارک وتعالی هغه ته مغفرت نصیب کو. په دې لسو روجو سره الله هم د ګناه نه پاک کو. او دریم قسم خلک هغه دی چې هغه د سر نه واله تر خپو پورې په ګناهونو کې ډوب دی، هغه ګناه دی. آیا دغه انسان پکې محرومه دی؟ کوم انسان چې په ګناهونو کې بالکل ډوب دی، د رمضان مبارک په میاشت کې ته بخښنه نه کېږي؟ نه، چې کله د دا شل روجې ونیوي او دا شل شپې د الله په عبادت کې روڼ کړي، الله تبارک وتعالی پکې دغه انسان تم د اور د جهنم نه د خلاصې ورکړي، د انسان تم د اور د جهنم نه خلاصې میلو شي. تدې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جبرئیل امین په خیره باندې آمین ویلیو. جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو وی تباه دي شي، برباد دي شي، هلاک دي شي هغه انسان چې په چا باندې د رمضان مبارک میاشت تېره شو الله ورته څه نصیب نه کړه؟ بخښنه نصیب نه کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل آمین. دا ولې؟ دا ځکه چې دا داسې میاشت چې په دې کې څوک محرومه نه پاتې کېږي، او کوم انسان چې پکې محرومه شو یقینا دا په مخ د ځمکه بدبخته انسان دی، دا بدبخته انسان دی. بل د رمضان المبارک په میاشت کې خپلو نوکرانو باندې سپکاوی راوسته غواړي. ستا سره په دکان کې نوکر دی، ستا سره په کور کې نوکر دی، هغه باندې د کار سپکاوی راوله، په دفتر کې د نوکر دی په هغه باندې د کار سپکاوی راوله. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له واعتقه من النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چا چې په خپل نوکر باندې په رمضان المبارک کې سپکاوی راوستو، الله تبارک وتعالی به دغه انسان ته بخښنه وکړي، واعتقه من النار، او الله به دې اور د جهنم نه خلاص کړي. نو ستا سره نوکر دی، مزدور دی در سره، ستا ماتحت دی، ووایه ورته خیر دی، ټول کار دی ما له ډېر کار کړی دی، د رمضان المبارک میاشت شروع ده، تا به هم روژه نیولي یې، ته هم ستړی کېږې، خیر دی په رمضان مبارک کې کار دی کم وشي، هېڅ پروا نشته دی. نو په رمضان المبارک کې د خپل نوکر نه سپکاوی راولی، الله تبارک وتعالی به ستا بخښنه وکړي، الله تبارک وتعالی به د اور د جهنم نه خلاص کړي، الله تبارک وتعالی به په هغې ورځ باندې په تا سپکاوی راولي چې هر انسان به په خپلو خولو کې ډوبي، هر انسان به د بل انسان نه تښتي. یوم یفر المرء من اخی و امه و ابي و صاحبته و بني لكل امرئ منهم يومئذ شأن یغني. هیڅ یو انسان به د بل سپکاوی نشي راوستی، هر انسان به د بل نه تښتي. هسې نه چې دې زمانه څه وغواړي. نن ته په رمضان المبارک کې په خپل نوکر سپکاوی راوله، الله تبارک وتعالی په دغه سخته ورځ باندې په تا باندې سپکاوی راولي.